بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلمت منه حرفا صرت له عبدا. ما مخکې کلیپ کې د استادانو کومې ذمه‌دارۍ وې، د علم سره تعلق لرونکو کومې ذمه‌دارۍ وې هغه مو ذکر کړلې. اوس یوه بلې نکتې طرف ته اشاره کوم. هغه بچیو سره تعلق لري، سټوډنټ سره تعلق لري. یو سټوډنټ چانه د سبق خلی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې څه من تعلمت منه حرفا صرت له عبدا. کچېرې تا چانه علم زده کړلو ته د هغه بنده جوړ شول، یعنې ته هغه څومره افکار دي هغه شتا باندې مسلط شولو. اوس زه سټوډنټو ته دا یم چې ته کوم استاد ځان ته منتخب کوي، ته د کوم استاد ځان ته منتخب کوي. ویلې څه کسه انسان فطرتا داسې دی چې فطرتا انسان کې څو خوبۍ ورکړي دي، بلکې انسان فطرت داسې دی چې انسان کوم چانه څه علم حاصلوي هغه افکار څه کوم دي هغه باندې مسلط کېږي، هغه نه هغه متاثر کېږي و هغه بیا خپل زندګۍ کې مغه شی رفتار و کردار اپناو کوي. نو لہذا اوس سټوډنټس کوم دي هغه څه خلته استاد نه سبق حاصل کی، ولو هغه یو فزیکس کیمستري ولا استاد ویلی نوي. دا ډیر زیات مهم دی. ویلي چې کچېرې ته سکول کې، کالج کې، یونیورسيټي کې ته یو داسې استاد چې کچېرې هغه گفتار و رفتار کردار ټیک نه دی، هغه ټول سوره امور دی هغه تا باندې هم مسلط کېږي، سو بله ته هم هغه غوندې کې جوړېږي. انسان ځان وزومي، انسان خپل زندګۍ کې څه چانه متاثر وي هغه ځان ته مغه خپل آیډل ګرځوي، مغه شه بیا ځان جوړولو کوشش کوي. نو دی حواله سره انسان په کار دی چا سکینی پاسي چانه علم زده کی څنګه گمراه نشي. ټول نه مهم شی خو انسان ته دین دی کنه. بل فرض کچېرې تا سبق وویله، ته سکول کې، تا خروغ کالج کې یا خروغ یونیورسيټي کې سبق وویله، ته بله یو غټ افسر جوړ شولې او کچېرې تا سره دین نشته، ښې پیسې دې وګټلې، دا پیسې ته په څه درد وي چې کله تا سره دین نشته، کله ته بېدینه یې بیا ته څه پیدا دی. لهدا دې حوالې سره سټوډنټو ته زه دا کوم چې سټوډنټو ته څه کول پکار دي چې هغه چا سره کیني پاسي چا نه علم زده کي چې هغه خپل دنیا کې هم او دین کې هم کامیاب وي. نو دې حوالې سره زه یو روایت ته اشاره کوم چې حواریون عیسی پیغمبر کوم اصحاب و حواریون وو هغه عیسی پیغمبر نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله یا روح الله من نجالس، مو چا سکینو، چا سکینو پسیگو، چا سه نشست و برخواست کو، یا زده سی وایان سه مو چا سکینو چه اغوی نتس داکو. عیسی پیغمبر علیه و علی نبینا الصلاة والسلام هغه ته عرض کوي چې چا کې درې خصوصیات ورکوي نو تاسو هغوی سکینوئ. هغه درې خصوصیات چې دي، اول دا چې من یذکرکم الله رؤیته، چې کله ته سکینې ته خدای یاد شي، یعنی هغه ته څنګه ته سترګې وغړوي یغه چهره تستر و غړولو سره ته خدا یاد شي. یعنی په کار دی که یو سټوډنټ ځان ته استاد منتخب کوي هغه داسې استاد ځان ته منتخب کړي چې هغه خپله غارق فی الله وي، خدای ذات کې غرق وي، هغه خدای ذات کې هغه داسې ډوب شوی وي چې تا یا خدای طرف ته کش کړي، هغه امام زمان ذات کې داسې ډوب شوی چې تا یا ځان ته امام زمان طرف ته کش کړي. دا یو صفت شو. دویم کوم صفت دی هغه دا چې ویزید فی علمکم منطقو. ته یو استاد سره کله هم ته کینی، کله هم ته اوسه نشست و برخواست کوي، بلکې استاد نه هټ کر عمومي هم دغه مو ویل شو چې څوره کسانو سره نشست و برخواست کوي کینی پسېږي هغوی کې دویم صفات په کار داور کوي چې هغه کله خبرې کوي هغوی خبرو سره ته علم کې اضافه کوي. داسې خو نه وي چې تا داسې دوستان داسې استادان ځان ته جوړ کړي دي یا داسې مشرې کې داسې ګروه د ځان ته جوړ کړي چې هغه ګروه کې کله هم ته کینی لهو لعب غیبات وغیره دوی نه علاوه څه نه وي. په کار دی چې کله ته هغوی سکیني ته علم کې اضافه وشي، ته یوه نوې مسله زده کړې، ته یوه نوې حتی د مو مسلې همیشه دپاره مونږ چې نوې مسله زده کړې همیشه دپاره مونږ بیا ذهن مغه دین طرف ته ځي دیني مسله نه بابا یوه داسې مسله ده که مثلا ته جوړ که مثال یوه مثلا فری انرژي جوړه که نه که شته نن سبا تاسو نېټ نه سرچ کوئ خارج فری انرژي څنګه مثلا بجلی څنګه جوړېږي فری
مثلا مقناطیس نه څنګه بجلی ته جوړوای شي دا کور تم اغاز کنه چې یعنی تو سکینی هغه ته یو شاید توخی او بل خبردار څه مثال څه چاز دا د هغه په کور ځان سه محفوظ نه وساتي په کور دغه چې کی پاش کی څه مثال شیعه دوی سره مثال د کوم شی چې تاز ده څه کته نور نزدا کې شیعه وسه چې کوي رشد کوي فکری رشد هم عملی رشد بکوي هغه بچی کیږي کمیابه طرف ته قدم بڑاو کوي او دریان کوم صفات ته هغه څه ويرغبکم فی الاخره عملو ته چا سکینی یغه کوم عمل دی عمل ته تستګي وغه ته هم اخرت طرف ته متوجه کی ته هم اخرت طرف ته سوچي سزا چې ترونیو نو لہذا اول ما دا ویل چې استادانو کوم مهمه به شاده اغداد چې استادان دیو بچی د یو سټوډنټ اول د تعلیم خیال وساتي بیا د هغه تربیات خیال وساتي بیا دویم دا د یو بچی ته هم په کار چې هغه یو استاد ځان ته وکسي یو داسې استاد ځان ته وکسي چې هغه دغه ګمراهۍ نه وباسي امام زمان ته ورسوي دغه تیاری نه وباسي هغه رڼا طرف ته بوزي دغه ظلمت نه وباسي نور طرف ته بوزي هغه کوم دی هغه کې درې صفات څور کوي هغه درې صفات چې دي هغه کله خبري کوي ته علم کې اضافه کوي هغه کله چهره ته سګي وغړوي ته خدای طرف ته متوجه کوي ته هم ذکر طرف ته متوجه کوي او هغه څه کله عمل کوي ته هم اخرت ته متوجه کوي لہذا ټول نه زیات ضروری سټوډنټ لپاره دا دی چې هغه کله خپل استاد ځان ته انتخاب کوي په کار داسې استاد ځان ته انتخاب کی چې هغه استاد تیارونه دارو بسي امام زمان ته ورسي ویلي انسان فطرت دا شی دی چې هغه کوم کاس زیات کینی پاتېږي یا کوم کاس نه چې هغه علم حاصلوي تو غاری کنه غاری فطرت انسان د سیدت هغه ته متاثر کیږي یغه څوره افکار دی هغه به طور مسلط وي ایدی مشرق ډیر زیات مثالونه دي زه مثالونه نه کوم تاسو خپل ایدی مثالونه لټوای شئ وما علينا الا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته